سلامونه نیکې هیلې او احترامات کتونکو فاروق یم. موږ څه غلطي کوو؟ موږ د کوچنیانو په لاس کې د اور انګار ورکړو، سکروټو ور واچوو او بیا الزام لګوو پر سکروټو باندې چې دا زموږ د کوچني لاس وسوځوي. حالانکې د الزام وړ خو موږ یو چې موږ د ده په لاس کې سکروټې ورکوو. همداغسې موږ د کوچنیانو په لاس کې موبایل ورکوو او موبایل سبا دی بګړاو کړي، خراب یې کړي، ناجوړه یې کړي، نو بیا موږ الزام لګوو چې موبایل ډېر خطرناک دی. حالانکې د دا کوچني په لاس کې موبایل چا ورکړی و؟ دا کوچنی په موبایل چا مخته کړی و؟ د دا اپروچ خو موبایل ته نه و، موږ ورکړی و نه. نو زه به تاسو ته نن د موبایل څه داسې نقصانات راوښیم چې هغه د کوچني لپاره ډېر جانلیوا او زهرجنه ثابته کېدلی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې کله موږ کوچني ته موبایل ورکړو، کوچنی کله چې نیمه جانټه هم روزانه موبایل استعمالوي، خاص کر دا د موبایل برایټنس هم ور زیات کړي، د سکرین رڼا ور زیاته کړي. نو کله دا رڼا ور زیاته کړي، دا پدې کې یو ناجوړي کازوي چې د هغه ناجوړي نوم دی سکرینینګ ډیزیزز. د نظر هم کمزوري شي او د سترګې به سرې واوړي، کاه به کوي، سوی به کوي، دا بیماري به ورته راځي. د دې څخه علاوه که چیرې یو کوچني ته موږ بار بار موبایل ورکوو او کوچنی چې کله نیمه جانټه یا 40 منټه موبایل استعمال کړي، نو په دا کوچني کې د ده په دماغ کې یو دوه قسمه هارمونز ریلیز چې د هغه یو هارمون نوم دی سیروټونین، د بل دی ډوپامین. دا د په دې کې یو اکسایټمنټ پیدا کړي، دی په دا موبایل دومره خوند واخلي، دومره پکې دننه شي چې ده ته بیا وخت درک نه ورکړي چې ما اوس 1 جانټه موبایل استعمال کوي، ما 2 استعمال کوي. تاسو به لیدلي دي کله کله کور ته کوچني ته موبایل ورکړي، چې ورځې ته اوس به نه دی ویده سوی، د شپې 12 بجې به دی به دا پر موبایل لګوي، دا به واکسته موبایل کړي. ولې؟ نو ده ته خوند ورکوي، ده ته څه وخت معلومېږي نه چې وایي وخت څنګه تېر شو. د دې څخه علاوه چې دی په دا موبایل په دا اکسایټمنټ باندې اموخته شو، که کومه ورځ تا ته یا موبایل نه کېواري یا موبایل نه و، نو دی به د چړچړاپن شکار وي. یعنې پر نامې شمارول کېږه، غیر ضروري بغارې وهه، چغې وهه، پر هر شي باندې جنجال کوه. دا چړچړاپن په دې کې د موبایل د وجې څخه راځي. چې کوم کوچنیان موبایل استعمالوي، د هغو به خوب ډسټرب وي. که چیرې خوب یې ډسټرب و، نو د ده دماغ ډیولپمنټ هم سم نه کېږي، د ده د سترګو نظر به هم کمزوری کېږي، د ده باډي به ګروت نه کېږي. دوی به لیدلي چې په کورونو چې کوم کوچنی ډېر موبایل استعمالوي، هغه اکثره چاغ نه وي، تندرسته نه وي، کمزوري ډنګر بلا وي. د دې څخه علاوه دی دا کوچنی بیا په دا موبایل باندې دومره اموخته شي چې دی د خپل انټرټینمنټ ذریعه وګرځي. حالانکې د کوچنیانو د انټرټینمنټ په چشتي یا به دی بازي کوي یا به دی پارک ته ځي، کیل به کوي. لیکن نن سبا کوچنیان وروره کور ته ناست په موبایل نه شي، بس پر موبایل لګوي. ورکړي چا دي؟ موږ ورکړي. د دې څخه علاوه که کوم کوچنیان لږ غټ شو، سوشل میډیا یې شروع کړل، نو د دې بیا کوم نقصانات دي. پر سوشل میډیا باندې د ده یاري دوستي جوړه شي د داسې خلکو سره چې هغه دی نه پېژني، نو هغه دی سبا بلیکمیل یې کړي، دوکه ورکړي، نو د ده د انسانیت سره، د خپلوانو سره، د کزنس، پیرنټس، خور ورور، د کور سره بروسه ماته شي. د ده دا خیال چې دا ګرد انسانان دوکېبازه دي. او چې کوم خلک یا کوم کوچنی سوشل میډیا استعمالوي یا موبایل استعمالوي، هغه دومره بدتمیزه شي، هغه دومره کانفیډنټه شي، هغه کله کله داسې خبره چې هغه په اخلاقیاتو کې کول منع وي، په معاشره کې ته هغه نه شي کولی، د مور د پلار د خور د مخې نه شي کوی، دی به فخریه هغه خبرې کوي. صحیح په ډاګه به تا ته ګایېږي، که سړی به دا وایي نه چې دا بد کار دی. ولې ده ته دا کانفیډنس، دا بېشرمي ورکړې چا ده؟ موبایل ورکړی. نو د خدای لپاره کوچنیانو ته ګیمونه ورکوئ، داسې ګیمونه چې دی فزیکلي ورکوي. د موبایل ګیمونه نه درښایم، کرکټ کوي، فوټبال کوي، کیوب وراوړه، یو داسې کیلونه وراوړه چې دی پر لګیا وي، د ده دماغ استعمالوي، نو د ده دماغ به کریټیو شي، د ده دماغ به داسې جوړ شي چې دی به یو نوی شی ایجاد کېدو لپاره د ده دماغ تیار شي. که ته وروره ده ته موبایل ورکړې، دی به د دنیا د هره کاره بیا ووځي، نه به سبا سبق وایي، نه به سبا داسې ګیمونه کوي چې هغه د صحت لپاره ضروري یا د دماغ لپاره ضروري. نو موبایل ورکوو موږ، الزام پر موبایل لګوو چې موبایل ډېر نقصان لري، کوچنیان یې خراب